السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. مینوال، نننۍ معلومات درڅخه زموږ د اویس د پلار په باره کې ده چې هغه د قاتلانو په باره کې نوي انټرویو راغلی ده او ویلي دي چې زه هېڅکله دا قاتلان نشم معاف کولی، ځکه غواړم چې عدالت دې ته غټه سزا ورکړل شي او د 400 په چوکۍ دې ازبران کړی شي. نن زما اویس کته کو سبا به د بل چا اویس په همدغه شانتې بېګناه او بېدرده سره به قتل به کړي او دغه شانت عدالت و سزا ورته پیش نکی او سزای موت ورته ورنکي، نو بل کس من سبا همدغه شانتې سره یم غلط کار کوي او وایي چې بس جیل کې به پروت یم، هسې مې قتل نشته دی، هسې سزا نشته دی، به ټول عمر به په جیل کې به پروت یم. مینهوال، نور څه ویل دي زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینهوالو، چې د اویس پلار چې دا یو د غریبې کورنۍ نه دی، په خپله د موټرسایکل یو مثل د پشکول په بازار کې د مثلتوب یو دوکان دی، خو د اویس پلار وایي چې دا دویمه میاشت ته چې زه کار ته نه ځم چې د اویس چې قتل شوی دی، نو ما د خپل دوکان مخه لیدلې هم نه ده، ځکه چې د هغه په منډو کې یم، کله مې یو خواته خلک راخ، کله مې بل خواته راخ کې، اوس پسې د قاتلانو جرګې مې پسې کور ته ځي راځي، وایي چې نو که چلتا په دوی باندې څه شک وي نو موږ ته ووایه. خو اویس پلار ورته په جواب کې تر اوسه پورې هغه د قاتلانو مور او پلار ته څه جواب نه دی ورکړی چې انتظار یې په شک کې یا دوی یا نیولي دي، خو دا پولیسو نیولي دي او پولیس پیشه او کار پیشه. خو مینهوالو، تاسو ته نن یوه غوښتنه کوم چې د دې کسانو ته د کومه سزا ورکړل شي، حتما راسره په کمنټ کې خپله رایې ولیکئ. موږ خپله همدا رایې ده چې دا د سړیان د 400 په چوکۍ پانسي کړل شي، ځکه چې سبا بل کس همدغه شانتې غلط کار ونه کړي. او مینهوالو، ستاسو خپله خپله څه رایې ده، حتما راسره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. او مینهوالو، زموږ د نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در